عمر بن عبدالعزیز د چې کله اسلام نو راوړی دی د بادشاهانو په کور کې د تربیت شوی دی. دی یو بهترین شهزاده و. د ده پرورش په داسې کورونو کې شوی دی چې د دولت ورته هیڅ کمی نه وه. د ده تربیت د ده پرورش هغه د بادشاهانو په کورونو کې شوی دی. دغه عمر بن عبدالعزیز دی چې کله ځوانو کله نوجوانو حافظ قرآن هم و عالم قرآن هم و یو عظیم بزرگ انسانو یو صالح انسانو لیکن د چې به کمې کپړې استعمالولې د هغه یو جوړې قیمت هغه به 4000 دینارو یو ځل چې به جوړه واچوله دوباره به هغه دا جوړه نه استعمالوله دوباره به هغه کپړې نه استعمالولې. کله به په ورځ کې داسې سو چې څو جوړې به هغه تبدیل کړي هغه به بدل کړي. کوم مشک او عنبر خوشبو چې به هغه استعمالوله په کومه لار چې به هغه لاړ هغه لار به معطر وه د خوشبو نه. ها د یو ناز د عیش عشرت والا جون او زندگی تیروله. بیا دغه عمر د مدینة المنوره گورنر جوړیږي. دغه عمر په 61 هجری کې پیدا شو. د 25 سال په عمر کې دته گورنري میلاو شو. کله چې دمشق نه به د سامان راته ذاتي سامان به په 30 اوښانو باندې راوړلی کېد. یو ډیر ښکلی جون او زندگی تیروله بلکې خلکو به د هغه مثال ورکاو. بیا دغه عمر بن عبدالعزیز خلیفه جوړیږي. کله چې دنه مخکې کوم خلیفه و سلیمان هغه ناجوړه شو هغه بیمار شو. دی را وغوښت چې کله را وغوښته نو د ټولو خلکو دا سوچ او دا فکر و چې خلافت د عمر بن عبدالعزیز ته میلاو شي ځکه دا یو صلاحیت والا د استعداد والا نوجوان او ځوانو. بیا دغه سلیمان یو بزرگ راغواړي چې دی سلیمان چې خلیفه و د دغه بزرگ ډیر زیات معتقد و چې کله را وغوښ وایي زه خلافت چاته ورکم. د هغه سوچ خو دا و چې زما کشران ورونه دي هغې ته به خلافت میلاو شي او په خلافت کې به وراثت دا جاری وساتلی شي. لیکن هغه بزرگ دته مشوره ورکوي چې که زما مني زما تا ته بهترین مشوره دا ده چې د خلافت دپاره د ټولو نه بهترین که څوک دی او د خلافت مستحق که څوک دی هغه عمر بن عبدالعزیز دی هغه ته خلافت ورکړه. د هغه نه پس خپل ورونو نومونه ولیکه چې د ده دپاره څه مسله جوړه نه شي. داسې وکړه چې دغه نومونه یې په کاغذ باندې ولیکل په لفافه کې بند کړه او ټولو خلکو ته ویل چې راشئ تاسو د خلیفه سلیمان د طرف نه دا وصیت دی چې په دې کاغذ او په دې خط کې کوم نومونه لیکلی شوي دي تاسو د هغې دپاره بیعت وکئ. دغه بزرگ او دا عظیمه هستي وای ما چرته په ژوند کې دروغ نه دی ویلي لیکن په دغه وخت باندې زمانه عمر بن عبدالعزیز تپوس وکړو چې ما ته صفا وایي ګوره چرته خلافت دپاره د زما نوم نه یې پیش کړی داسې نه په دې لفافه کې په دې کاغذ باندې زما نوم نه یې لیکلی شوی. که چرته زما نوم دې لیکلی نو زه به د دې علاقې نه لاړ شم جنګل کې به پاتې کېږم. زه خلافت نشم کولی زه مشري نشم کولی زه د مشرۍ مستحق نه یم. دی وایي چې ما په ټول ژوند کې دغه دروغ ویلي چې ما ورته ویل ستا نوم پکې نشته. د دغه خلیفه ورونه راځي وایي آیا په دې لفافه کې زموږ نومونه شته دی که نه؟ که چېرته زموږ نومونه نه وي نو موږ بیعت نه کوو. ورته وایي ها ستاسو نومونه شته دی نومونه د هغې لیکلي خو وروستو لیکلي
چې کله بیعت وکړی شو ټولو بیعت وکړو چې دا خلیفه زموږ دپاره منظور دی قابل قبول دی د چا په باره کې چې سلیمان وصیت کړی دی د هغه نومونه یې پیش کړي د مشق غټ مسجد کې چې کله یې خط کولاو کو او خط یې ولوستو نو په هغه کې د خلافت دپاره د عمر بن عبدالعزیز انتخاب شوی کله چې د عمر بن عبدالعزیز اعلان کېږي چې دا د مسلمانانو خلیفه مقرر شو مسلمانانو د ځان دپاره یو خلیفه انتخاب وکړو چې هغه عمر بن عبدالعزیز دی وایي د ډېر خفګان د وجې نه د ډېر پریشانۍ د وجې نه په ده باندې پر کالی راغی دی بېهوشه شو راوغورځېد بادشاهت ورته میلاویږي لیکن بادشاهت نه قبلوي خلافت ورته میلاویږي خلافت نه قبلوي خلکو هغه راپاڅو جومات ته یې بوت جومات کې د خطاب شروع کو دغه مجمع ته د مسلمانانو ته بیان شروع کو په بیان کې ورته اوله مسله وښودله ورته وایي ای مسلمانانو د سلیمان د طرف نه زه خلیفه نامزد کړی شوی زه د هغه د طرف نه خلیفه منتخب کړی شوی زه د هغه د طرف نه خلیفه مقرر کړی شوی لیکن د خلیفه مقررولو حق دا ستاسو د عوامو دی زه د خلافت ته تیار نه یم دا خلافت حق ما تاسو ته درکو تاسو چې د ځان دپاره څوک خلیفه مقرر کوئ د کوم خلیفه انتخاب کوئ د کوم خلیفه تقرری کوئ زما د طرف نه هیڅ اعتراض نشته دی دا یو عظیم بوج دی دا بوج زه نشم برداشت کولی ټول عوام راپاڅېده په یو اواز سره په اتفاق سره په اتحاد سره وایي عمر ته زموږ دپاره خلیفه یې بل خلیفه موږ نه منو ته زموږ دپاره منتخب یې د بل کس انتخاب موږ نه کوو عمر بن عبدالعزیز په خپل عمل سره اوله مسله وښودله چې خلافت کې وراثت نه چلیږي خلافت کې موریثیت نه چلیږي خلیفه به جوړیږي د عوامو په انتخاب باندې هغه مسلې ختمه کړه چې د پلار نه به وروستو زوی د زوی نه به وروستو نسوی د نوسي نه به وروستو کړوسې د کړوسي نه دا سلسله وه په یو نسب کې او په یو خاندان کې روانه وه هغه سلسله یې ختمه کړه دا چې کله د جومات نه فارغېږي بار راوځي د ده دپاره شاهي خاندان راوتی دي د ده دپاره یو عظیم پروتوکول دی د ده د استقبال لپاره اسونه ولاړ دي د ده د استقبال لپاره ډېر خلک راغلي د ده د استقبال لپاره ډېر خلک ولاړ دي لیکن عمر بن عبدالعزیز چې کله د مسجد نه بهر راووت دویم انقلاب هغه راوست دویم تبدیلي هغه دا راوسته چې اعلان یې وکړو چې څومره پروتوکول دی څومره خلک زما د استقبال دپاره راغلي څومره خلک زما د سلامۍ دپاره راغلي نه ماته د پروتوکول ضرورت شته دی نه ماته د استقبال ضرورت شته دی نه ماته د سلامۍ ضرورت شته دی نه ماته د اسونو ضرورت شته دی زما دپاره دا یو زما خچر دا کافي دی دویم انقلاب عمر بن عبدالعزیز راوست اول انقلاب وراثت د خلافت نه ختم کو دویم انقلاب هغه شاهي استقبال سلامي هغه ختم کړه دریم انقلاب آغاز کوي هغه دریم د تبدیلی آغاز کوي هغه او د انقلاب او د تبدیلی آغاز هغه د بل چا نه کوي بلکې د خپل ځان نه شروع کوي اول اعلان په جومات کې وکړو دویم اعلان د جومات په ګیټ کې وکړو دریم اعلان کوي دغه عمر بن عبدالعزیز چې ټول خلفا او بادشاهان د دیو په خاندان کې راغلي هغه ټول افراد را وغوښتل د هغې نه مخکې د ده سره یو باغ و باغ فدک چې د ده په ملکیت کې را روانو هغه باغ اعلان ده وکړو چې دا د نن نه بعد په قومي خزانه کې په بیت المال کې جمع شو خپل وایف ته خپل بیبي ته خپل اهلیې ته چې نوم د هغې فاطمه و
چې هغه یو شهزادګۍ وه، نیکۍ بادشاه، پلار یې بادشاه، څلور وروڼه یې بادشاه، خاوند یې بادشاه، د بادشاهت په کور کې هغه غټه شوې وه، د بادشاهانو په کور کې د هغې تربیت، د هغې پرورش شوی و، یو بهترین شهزادګۍ وه په تاریخ کې په دنیاوي اعتبار سره داسې عظیمه زنانه هغه نه ده تېره شوې او نه به تېره شي. عمر بن عبدالعزیز ورته وایي بیبي ستا پلار بادشاه و، تا ته پلار په واده کې زیورات درکړي دي، تا ته یې هارونه درکړي دي، د دغه هارونو ته مستحق نه یې، دا هارونه دې راواخله او په قومي خزانه کې جمع کا. عمر بن عبدالعزیز څومره عظیم انسان چې آغاز یې د خپل ځان نه وکړو، بیا دویم نمبر انقلاب د خپل بیبي نه شروع کو. انقلاب هم دې ته ویلی کېږي، تبدیلي هم دې ته ویلی کېږي چې د خپل ځان نه شروع وکړه، د خپل کور نه شروع وکړه، د خپل خپلوانو نه شروع وکړه. دریم نمبر کې ټول خپل خپلوان را وغوښته. وایي تاسو ته پته ده چې تاسو د بادشاهانو په کورونو کې پاتې شوي، تاسو د بادشاهانو په نسل کې، لیکن کوم قومي خزانه چې وه، بیت المال چې و، د هغوی نه تاسو ته تحفې میلاو شوي دي، د هغوی نه تاسو ته ډالۍ میلاو شوي دي، د هغې نه تاسو ته هدیې میلاو شوي دي، بلکې د بیت المال د قومي خزانه په بعضو حصو باندې تاسو قابض وئ، تاسو هغه په خپله لګولې په ناجایز طریقه باندې، تاسو د هغې مستحق نه وئ، بلکې د هغه قومي خزانې نه تاسو خپل خپلوانو ته، خپل ملګرو ته، خپل دوستانو ته، خپل متعلقینو ته چې کوم تاسو خپل خپلوانو هغې باندې تاسو قومي خزانه خرج کړې ده، داسې به وکړئ چې هغه ټول مال به واپس راوړئ، په قومي خزانه کې به جمع کړئ. او د ټولو نه مشکل مرحله د عمر بن عبدالعزیز دپاره دا وه، دغه خپل خپلوان چې څومره وو هغې احتجاج شروع کړو چې عمر په زړو خبرو پسې مه ځه، ماضي پسې مه ځه چې څه شوي دي هسې م شوي دي، اوس د خپل خلافت سمبال کا، د مستقبل لپاره د فیوچر دپاره سوچ او فکر وکړه. عمر بن عبدالعزیز ورته وایي نه، چې څومره مال م اخیستی هغه به جمع کوئ. هشام بن عبدالملک ورته وایي چې زه بلکل د دې جمع کولو ته تیار نه یم. عمر بن عبدالعزیز ورته وفرمایل چې زه ستا نه دوه تپوسه کوم، یو تپوس درنه دا کوم چې ستا والد محترم تا ته یو دستاویز پرېښودی، بل دستاویز امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پرېښودی، نو ته به کوم یو دستاویز ته ترجیح ورکې؟ هغه ورته وایي عمر بن عبدالعزیز، هغه ورته وایي حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه. عمر بن عبدالعزیز ورته وایي د هغه نه مخکې زما سره دستاویز موجود دی چې هغه قرآن دی. ای د تره زویه، ای د بادشاه بچیه، واوره زه به په قرآن باندې عمل کوم، زه به د قرآن نفاذ جوړوم، زه به قرآن نافظ کوم. او دویم تپوس در رندا کوم، یو کس وفات شي، د هغه بچي دي، هغه بچو کې څه قوت او طاقت والا دی او څه کمزوري دي، دا طاقتور بچي راپاڅي او دغه کمزورو نه ټول میراث واخلي او دا کمزوري د میراث نه محرومه کړي، او تا ته الله قوت او طاقت درکړي، ته به څنګه فیصله کوې؟ ته به د هغه زورورو نه، د طاقتورو نه هغه مال د محرومو ته ورکوې که نه؟ وایي جی ها بلکل به ورکوم. وایي دغه شانتې دا قومي خزانه دا د ټولو مسلمانانو وه، تاسو په دې باندې قابض شوي، تاسو سره قوت او طاقت و، تاسو خزانه ناجایز کارونو کې استعمال کړله، خامخا به ستاسو د ټولو نه دا مال جمع کوم بیت المال، او په یو هفته کې د هغې ټول مال را جمع کړو. عمر بن عبدالعزیز چې کله دا ټول مال را جمع کو، وزیر خزانه چې کوم دی هغه راغواړي، وزیر خزانه ته فرمایي وایي د خزانې څه صورتحال دی، په قومي خزانه کې څه شته دی که خالي ده؟ د نن ورځې حکمران، بلکې د څه کله نه چې ما هوش سنبال کړی دی او څومره حکومتونه بدل شو، څومره نوي نوي چهرې راغلي، هر یو حکومت چې راځي د هغوی دا دعوه وي، د هغوی دا خبره وي، یاره ماته د حکومت په داسې حال کې میلاو شو چې خزانه بلکل خالی ده، زه دا خزانه ډکومه،
خزانه نه ډکوي، دا خزانې د ډکولو دپاره لګې محنت کوي. کله چې هغه حکومت ختم شي بل حکومت راشي د هغه هم دغه صدا ده، بل حکومت راشي د هغه هم دغه صدا ده، بل حکومت راشي د هغه هم دغه صدا ده. 70 سال وشو زمونږ قومي خزانه تر اوسه پورې ډکه نه شوه. او یا کال نه زیات وشو قومي خزانه بیت المال تر اوسه پورې هغه پوره نه شو. هر چا کچکول نیولی، د غریبانانو نه هم چاندې کوي، د مالدارو نه هم چاندې کوي. قومي خزانه ډکول غواړو. عمر بن عبدالعزیز دویم اعلان دا وکړو چې څومره ټکسونه و، د ظلم ټکسونه و، هغه ټول ټکسونه یې ختم کړه، او کوم جایز ټکسونه و د عوامو دپاره یې په هغې کې اسانتیا پیدا کړه. وایي حجاج ابن یوسف دی چې کله گورنرو د عراق، نو دومره سخت قوانینو باوجود وایي څه د پاسه 2 کروڑه ټکس به جمع کېد. او عمر بن عبدالعزیز چې کله راغی حالات یې ورته دومره نرم کړه، دومره یې ورته اسان کړه، د هغې باوجود سالانه به 12 کروڑ نه زیات ټکس هغه جمع کېد. عمر بن عبدالعزیز چې کله د خزانې وزیر راوغوښته تپوس یې ته وکړئ خزانه، وایي جي الحمدلله بالکل ډکه ده. وایي ښه داسې وکړه چې څومره یتیمانان دي د خزانې نه ټول یتیمانانو ته د هغې حق ورکړه. نن په مخ د ځمکه باندې څومره یتیمانان د چت نه محرومه دي، څومره یتیمانان هغوی ته د هغوی حقوق نه میلاویږي. هر یو وایي دا زما حق دی. چې کله یتیمانانو ته ټولو یتیمانانو ته یې د هغوی حقوق ورکړه، هغوی ته یې د هغوی مال ورکو، وزیر خزانه بیا راوخ وایي ها خزانه خالي شو، وایي نه چې اوس هم خزانه ډکه ده. وایي چې څومره کونډې دي هغوی ته دې مال ورکړه، څومره چې کونډې وي هغې ټولو ته د هغې حقوق میلاو شو. عمر بن عبدالعزیز بیا وزیر خزانه را وغوښت، وایي ها خزانې څه صورتحال دی؟ وایي جي اوس هم خزانه ډکه ده. وایي په چا باندې چې قرضونه دي د ټولو قرضونه ادا کوي. اوس خو موږ او تاسو هر یو کس چې دی نو هغه مقروض یو، زموږ او ستاسو د هر یو ماشوم په سر باندې قرض دی. عمر بن عبدالعزیز اعلان وکړو چې بچا باندې قرضونه یې ټول قرضونه یې ورکړه. دغه وزیر یې دوباره راوغوښت، وایي اوس د خزانې څه صورتحال دی؟ وایي جي خزانه اوس هم ډکه ده. وایي ښه داسې وکړئ چې چا ودونه نه دي کړي، اعلان وکړه چې ودونه به مکمل فری وي، د هغې خزانه به د قومي، د هغې خرچه به د قومي خزانه او بیت المال نه وي. د ټولو ودونه مو شو. بیا راوغوښت، وایي څنګه خزانې څه صورتحال دی؟ وایي یاره جي خزانه اوس هم ډکه ده. وایي داسې وکړه چې څومره شهدا دي، د افواجو بچي یتیمانان دي، شهیدان کورونه دي، د هغوی دپاره ته انتظام وکړه، د ټولو ته د هغوی حقوق میلاو شو، هغې ته خرچې میلاو شوې، وظیفې میلاو شوې، او بیا هم قومي خزانه تشیږي نه، او قومي خزانه ډکه ده. یو طرف ته خو د عمر بن عبدالعزیز صرف 2.5 کاله د خلافت کړی دی، او په 2.5 کاله خلافت کې په 3 بر اعظم باندې دا مشتملو، او په 2.5 کاله خلافت کې داسې وخت راغی چې هر یو کس به دا صدا کوله، هر یو کس به دا اعلان کو چې راشي زمانه زکات واخلئ. د زکات مستحقین څوک پاتې نه شو، بلکې کومو کسانو چې به زکات اخذ هغه کسان زکات ورکولو والا جوړ شو. او اوس هر یو چغې وایي ما ته زکات راکړه، زه د زکات مستحق یم. او هغه وخت کې به دا چغې او دا سوري اوازونه و چې څوک شته دی چې زموږ نه زکات قبول کړي. دغه عمر بن عبدالعزیز چې د خلافت نه مخکې یو جوړه اچوله، د هغې قیمت به 4000 درهم، او بله کله چې خلافت ورته میلاویږي بیا چې به کومه جوړه اچوله د هغې صرف 3 درهمه قیمت و. 100 درهمه 3 درهمه قیمت، او جوړه یې صرف یو وه، په یو جوړه کې به هغه پاتې کېد. عمر بن عبدالعزیز مسجد ته لاړ د جمعې په ورځ، چې کله جمعې په ورځ باندې لاړ تاخیر سره ورغی، وروستو ورغی د ټیم نه. مقتدیان تی تپوس کوي، عوام تی تپوس کوي خلیفه ولې لیټ شوې؟ وایي یاره جي زما یو جوړه کپړې دي، تاسو ته پته ده دغه یو جوړه کپړې ما انستلې وې، هغه انځرې وې، هغه وچې شوې نه وې، د هغې د وچېدو دپاره زه په انتظار کې ناست وم. دغه عمر بن عبدالعزیز چې کله به جومات ته ته په کپړو کې 12 پیوندونه لګېدلي وو. د دغه عمر بن عبدالعزیز اوښې راځي
او هغه اوخی د باچا زوی دی او د خپل خور ته وایي داسې چل چې عمر پروګ دی بیمار دی او کپړې بالکل ګنده شوي دي دومره خو وکړه چې دا کپړې خو ورته نورې واچوه وایي نورې کپړې شته دی نه نو زه ورته څه واچومه دغه عمر بن عبدالعزیز وایي د شپې به ناستو ډیوه به یې ځان ته لګول وه تر څو پورې چې به ده به سرکاري کار کاوه د بیت المال نه به یې تیل راخیسته او کله چې به سرکاري کار ختم شو بس هغه ډیوه به یې بنده کړه او خپل ذاتي تیل به یې واچول په هغې به خپل کار کاوه دغه عمر بن عبدالعزیز یخنۍ موسم دی د ده غلام دی حزام هغه ورته اوبه ګرمې کړي راوړي ورته وایي یا غلام ما ته دا معلومیږي چې دا اوبه تا د مسلمانانو په مطبخ کې ګرمې کړي وایي جی ها د مسلمانانو په مطبخ کې مې ګرمې کړي وایي داسې وکړه چې لرګي راواخله او یخې اوبه راواخله او دا اوبه پې ګرمې کړه چې په څومره خشاک باندې په څومره لرګو باندې دا اوبه ګرمې شوې نو داسې حساب ولګوه څو ورځې څومره ټیم چې تا زما دپاره اوبه د مسلمانانو د مال نه ګرمې کړي هغه مال زما په ذاتي پیسو باندې واخلو د مسلمانانو په خزانه کې جمع کړه هغه عمر بن عبدالعزیز د اختر موسم راغی بیبي ورته وایي بچي رانه کپړې غواړي او په کور کې څه شته دی نه او محترمو دا کور والی دا ګوره د بادشاه لور ده لیکن هغې تربیت هم داسې وشو نو ته داسې وکړه چې د ماشومانو د کپړیو دپاره د پیزار دپاره پیسې پکار دي په کور کې هېڅ هم نشته دی عمر بن عبدالعزیز ورته وایي تا ته خو پته ده چې په کور کې هم څه نشته زما په جیب کې هم څه نشته زه ورته کپړې د چرته نه راوړم ورته وایي زه به درته چل وښیم طریقه درته زه ښیم لاړ شه وزیر خزانه ته ووایه چې ما ته د یو میاشت تنخواه هغه ایډوانس راکړه کله چې دا لاړ وزیر خزانه ته وایي اختر راغی زما د بچو کپړې نشته دی زه خپل بچو دپاره کپړې اخلم په کور کې را سره پیسې نشته دی تا ته علم دی تا ته پته ده ته داسې وکړه چې ما ته د دې قومي خزانې نه زما کومه تنخواه کېږي هغه تنخواه ما ته ایډوانس کې راکړه هغه ورته وایي داسې چل دی ته ما ته په دې باندې ولیکه چې یو کال به ته ژوندی بس دا بالکل خاموشه شو وایي زما سره د دې جواب نشته واپس کور ته راغی بیبي ورته وایي څنګه تنخواه دې واخیسته که نه وایي وزیر خزانه راته دا خبره وکړه لہذا دې بچو ته مې ووایي چې زما سره هېڅ ګنجایش نه کېږي بس دا اختر په زړو کپړو کې وکئ په سترو کې کوم اوښکې راغلې جړا باندې شو هغه عمر چې د بادشاهت ژوند او زندګي تېروله هغه عمر چې په 4000 درهم به هغه ځان ته کپړې هغه چا اخیستې هغه عمر چې هغه به په کومه لار باندې روان و هغه لار به د خوشبو واله وه نن هغه عمر چې کله خلیفه جوړ شوی دی هغه سره خپلې کپړې هم نشته دی د بچو د کپړو پیسې هم ورسره نشته دی په دې کې د اختر مونځ وشو عمر بن عبدالعزیز ناست دی خلک ملاقات له راځي په دې کې دغه بچی هم ور روان دی او دغه شانتې دغه بچي کوم خپل خپلوان چې د بادشاهانو زامنو هغه هم ور روان دي د عمر بن عبدالعزیز د بچي په جسم باندې نوي کپړې نشته د شلیتلې کپړې دي د عمر بن عبدالعزیز چې څومره رشته دارانو هغې قیمتي لباسونه کپړې جامې اچولې دي د دغه عمر بن عبدالعزیز په زړه باندې به څه تېرېدل لیکن د هغه په زړه کې دومره د الله نه خوف او یره وه چې کله دغه بچی ورغی ورته ووایي چې بچو وایي تا ما ته پته ده چې ستاسو په زړه به څومره درد تېرېږي تاسو به څومره خفای او پریشانه بئ چې ستاسو ملګرو دوستانو چې تاسو سره په یو محله کې پاتې کېږي هغو دومره قیمتي لباس اچولی او ستاسو جامې هم نشته دی لیکن ای بچو که دا غواړئ چې ستاسو پلار د جهنم ته لاړ شي بس ټیک ده زه به ستاسو لپاره د جامو انتظام وکړم که تاسو دا نه غواړئ زما وس نه کېږي زما سره قوت طاقت نشته دی هغه بچی ورته وایي ابا جان موږ به خیر دی زړې کپړې اچو ابا جان خیر دی موږ به کپړې نه اچو لیکن چې ته خپل اخرت خراب نه کوې هغه عمر بن عبدالعزیز د هغه د کور والا نه چا تپوس وکئ وایي د عمر بن عبدالعزیز څه حالات دي وایي چې هغه کله راشي بس یا په جانماز یا په جړا باندې او هغه صرف دا یو خبره کوي چې یا رب ما ته د خلافت را کړی دی زه د خلافت مستحق نه یم یا رب ما ته د خلافت یا رب ما ته د خلافت را کړی دی دا خلافت ډېر ګران عمل دی
زه به د قیامت په ورځ ستا مخې ته ودرېږم یا رب العالمین زه به تا ته څه جواب در کومه هغه عمر بن عبدالعزیز چې هغه کې د عمر فاروق وینه وه هغه شانې خلافت یې وکړو چې څنګه عمر فاروق کړی و چې څنګه ابوبکر صدیق کړی و چې څنګه علي المرتضی کړی و چې څنګه امیر معاویه کړی و او چې څنګه عثمان غني رضی الله تعالی عنه خلافت کړی و دغه عمر بن عبدالعزیز باره کې راځي وایي د شپې ناستو تلاوت یې کو وایي چې کله دې آیات ته ورسېد فانذرتکم نارا تلظا زه تاسو یرومه د هغه اور نه چې هغه د شغلو لمبو والا اور دی دغه عمر بن عبدالعزیز به دومره جړل چې هغه هچکیانې هغه به بند شوې یو طرف ته دومره زهد یو طرف ته دومره تقوا دومره خوف الهي او بل طرف ته د مسلمانانو خلیفه دی هغه بهترین خلیفه چې هغه چرته هم چا سره ظلم نه دی کړی هغه بهترین خلیفه چې د هغه په خلافت کې هر چاته حقوق میلاو شو د هغه په خلافت کې ظلم ختم شو د هغه په خلافت کې عدل و انصاف و د ټولو دنیا دپاره یو آیډیل یو مثال وګرځېد دغه عمر بن عبدالعزیز یو زنانه راغله ورته وایي داسې چل دی چې کور کې هېڅ هم نشته دی ته زما دپاره د څه انتظام وکړه زه غریبه یم زه مستحقه یم خو دا د هغه وخت نه چې کله زکات اخیستونکي پاتې نه شو د هغې نه مخکې خبره ده وایي دغه عمر بن عبدالعزیز ورته وایي چې ګواهان راوله بیا ورته وایي چې ته ګواهان راولې زه به یا ژوندی یم یا نه یم راځه چې کور ته لاړ شو نو چې کور ته لاړ پخپله لګیا دی د هغې دپاره سامان راجمع کوي نو کور والا یې ناسته ده هغه زنانه هغه کور والا ته وایي د یخته دې پټ که ګوره دا پردی سړی په کور کې ګرځي راګرځي وایي نه دا خو پردی سړی نه دی دا خو زما خاوند دی هغه عمر بن عبدالعزیز وایي ورځ ورته د غسل حاجت راغی چې غسل حاجت ورته راغی هغه غلام ورته ګرمې اوبه راوړي ورته وایي زه خو په ګرمو اوبو باندې غسل نه کوم وایي دا راته ویه چې دا اوبه دې چېرته ګرمې کړي دي وایي یاره جي دا خو د مسلمانانو د مال نه وایي نه زه په دې باندې غسل نه کوم بیا هغه خلکو مجبوره کړو وایي خیر دی ته غسل وکړه ستا په ځای او موږ خزانه کې پیسې جمع کړو عمر بن عبدالعزیز عظیم انسان تیر شوی دی الحمدلله ثم الحمدلله موږ ته په خپل اکابرینو باندې په خپل مشرانو باندې فخر دی زمونږ اکابرین زمونږ مشران د ټولو دپاره یو آیډیل ګرځېدل دی او عمر بن عبدالعزیز هغه عظیم شخصیت دی چې هیڅ یو مسلمان به داسې تاسو ته میلاو نشي چې د هغه په زړه کې د عمر بن عبدالعزیز دپاره عظمت نه عزت نه احترام نه دا قابل تعریف دی قابل تحسین دی او بیا چې کله د هغه انتقال کیږي نو هغه ته زهر ورکړی کیږي 2.5 کاله هغه خلافت وکړو په دغه 2.5 کالو کې او د 2.5 کاله خلافت دا داسې و چې د دې خاندان 92 سال خلافت کړی 92 سال کې دا 2.5 کاله خلافت داسې و چې دا د هغه تیارو دپاره رڼا وه مخکې چې څومره مشران راغلي وو هغې قومي خزانه په ځان باندې لګول وه چې څومره مشران راغلي وو هر څه به یې د ځان دپاره استعمالوه لا دین به یې د ځان دپاره استعمالوه خو کله چې عمر بن عبدالعزیز راغی نو قومي خزانه یې د خلکو دپاره وقف کړه هغه مال جان هغه د اسلام او د دین دپاره پیش کړو محترمو ستاسو علم کې به وایي چې دغه عمر بن عبدالعزیز چې تقریبا 1400 کاله یې وشو تیر شوی دی په 61 هجرۍ کې دا پیدا شو په 101 هجري کې د دې انتقال وشو د ده ټول ژوند او زندگی دا تقریبا 39 کال باندې مشتمل وه په 39 کال کې د گورنر هم پاتې شوی دی د مدینة المنوره په 39 سال کې دا 2.5 کاله خلیفه پاتې شوی دی لیکن 2.5 کاله کې دی هغه خلافت وکړو چې د ټولې دنیا لپاره یو آیډیل یو مثال وګرځېد بیا څه بدبخته داسې راوتي د ستاسو علم کې دا یاد ساتل پکار دی چې مسلمان قابل عزت دی قابل احترام دی دا چې هر یو مسلمان وي څنګه چې دا په ژوند باندې قابل احترام او قابل عزت دی دغه شان د پس د مرګ نه هم دا قابل احترام او قابل عزت دی بیا که دا مسلمان تقواداری پرهیزګاری د الله یو نیک انسانی بزرگی ولی فقی محدثی تابعی صحابی بیا د عظمت نور هم سوا کېږي نور هم زیاتېږي څنګه چې په ژوند باندې د احترام د عزت دا قابل تعریف قابل تحسین دی پس د مرګ نه هم دی بلکې په حدیث د مسلم کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کله یو سړی په یو سپربټه باندې کینی او په یو اور باندې کینی د ده کپړې هم وسوځي د ده جسم وسوځي دا زیات غوره دی او بهتر دی د دې نه چې دی په قبر باندې کینی د قبر دومره احترام دی په اسلام کې څنګه چې په دنیا کې ژوندي انسان عظمت احترام دی دغه شانتې د هغه د قبر هم احترام دی د هغه د قبر هم عزت دی لیکن بدقسمتۍ نه که موږ وګورو د څه وخت نه او د څه زمانې نه داسې بدبخته راوتې دی چې هغې ته انسانان ویل هم نه دی پکار چې هغې هېڅوک معاف نه کړه د حضرت شعیب علیه السلام د قبر بې حرمتي وکړه هغه شهید کو د حضرت یونس علیه السلام د قبر بې عزتي وکړه بې احترامي وکړه هغه شهید کو د حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ د قبر بې حرمتي د مزار بې حرمتي وکړه هغه شهید کو د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د قبر بې حرمتي وکړه هغه شهید کو دغه شانې په مخ د ځمکه باندې ډېر داسې نیکانو خلکو قبرونه هغوی په بمونو سره هغوی په دماکو سره واولزول د هغوی بې حرمتي وکړه د هغوی بې عزتي وکړه د هغوی توهین یې وکړو دغه شانې عمر بن عبدالعزیز پاتې و چې دغه ظالمان دغه بدبخته خلک دا راپاڅېده د عمر بن عبدالعزیز د مزار بې حرمتي وکړه د عمر بن عبدالعزیز او د هغې د اهلیې د قبر بې حرمتي وکړه هغوی په بمونو سره والوځو د هغه لاشونه یې راویسته د هغې بې حرمتي وکړه نن ټول مسلمانان سراپه احتجاج دی چې آخر دا څه وجه ده چې چرته بې حرمتي کېږي د مسلمان د قبر به کېږي د صحابي د قبر به کېږي د تابعي د قبر به کېږي د عالم د قبر به کېږي د بزرګ د قبر به کېږي ولې دوی کوم جرم کړی دی دوی کومه ګناه کړله دوی تاسو را کوم زیاتی کړلی چې نن ته د هغوی د قبرونو بې حرمتي کوي د هغوی د قبرونو بې عزتي کوي د رب العالمین مخې ته به ورځي که نه من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب څنګه چې رب العالمین ته خپل ولی محبوب دی په ژوند کې پس د مرګ نه ورته محبوب دی دا د رب العالمین د ولی سره بغض ساتي دشمني ساتي قیامت په ورځ به رب العالمین مخې ته ورځي الله به درنه تپوس کوي لہذا دا کار چې چا هم کړی دی او څوک دا کار کوي هغه به دې قابل نه دی چې هغې ته انسان ویلی شي بلکې دغه د انسانانو په شکل کې درندگان دي بل هم اضل بلکې دغه درندگانو نه هم بدتر دي خنزیران دي د نورو دا قسمه معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي